السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم تاسو ته خوښي د چا څوک زه پیچونه کولاومه دا پښتو ګورئ خوښي تاسو. د چا څوک دا په دې وخت کې د جمعیت علماء اسلام خلاف د اشاعت التوحید و سنه او د جماعت اسلامي په مشترکه باندې یو داسې پیچونه جوړ شوي دي چې هغه شپه ورځ د علماء کرامو بالخصوص د جمعیت علماء اسلام او قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتهم العالیه په مخالفت کې اخته دي. حالا کې داسې حضرات پکې دي چې درس ته ناست دي، سره مینه کوي، زه دای سره مینه کوم، نو زما مینه دای سره چې وایي زه شته دي کې شپې تامه شپه زه تر دغه کوم سود کوم فکر کوم. نو د ورځې چې بیا سحر کې راشي طلباو ته سبق نه وایي، همدغه اګتې بګتې ورته وایي او د علماو خلاف الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي نن غیرت. دلته د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دې وخت کې تاسو دومره وزګار یئ چې سبقونه نه وایئ. غلبه به اسلام یعلو ولا یعلى علیه. سیاست انقلابات راځي کفر دی. نو زه خو تاسو ته اول دا وایم چې خپل وخت هسې هم مزه کوئ او د طالبانو وختونه هم مزه کوئ او د علماء کرامو باندې الزامونه هم لګوئ چې څوک سوی څوک سوی هله لاړ شئ او کېنئ چې تاسو په قرآن باندې پوهېږئ چې هغه د قرآن عبارت څنګه کوي او په قرآن پوهه څنګه مولانا دستخط وکړو د غیر شرعي بل باندې مولانا دستخط وکړو. نو قرآن کریم فرمایي الا لعنة الله علی الکاذبین، په دروغجنو دې لعنت وي. نو تاسو چې څومره خبرې کوئ هغه دروغ دي او هغه دروغ ستاسو ثابتېږي بیا، لیکن دومره تاسو په دې وخت کې تاسو د پیچ فلیکوما دا ګورئ چې دې څومره پیچونه دي، دا ټول د جمعیت علماء اسلام خلاف دي، د جمعیت علماء اسلام خلاف دي. نو څه میلاویږي تاسو ته؟ البته دا خبره ده چې جمعیت علماء اسلام سره دومره پیسې نشته چې تاسو لګر کړي، ستاسو جیب ډک کړي، ستاسو خوله ډکه کړي، ستاسو خېټه ډکه کړي. او نورو جماعتو سره خو یقینا چې دنیا مفاد دي، نو هغه خو جمعیت علماء اسلام سره نشته. که دنیا مفاد لټوئ نو کولاو کې ودرېږئ، کل کې ودرېږئ. داسې علما شته چې هغه کولاو ولاړ دي نشنل سره، کولاو ولاړ دي پیپل سره، کولاو ولاړ دي مسلم لیگ سره. نو ستاسو خو نه هغه طرف شو نه دا طرف شو، لیکن صرف د علماو په هغه دغه باندې څه کوئ چې د هغو ترتیب او د هغو د حقې خبرې سره ستاسو موافق کېدو ته هم ستاسو ایمان دومره رسېدل دی چې د هغو د حقانیت سره، د هغو د حق دلیل سره، د هغو د حقې خبرې سره تاسو هغې ته نه شئ تیارېدی چې هغې ته خو تیار شئ.